یو يهودي راغی نبی علیہ السلام ته وایي که ته په حق د الله پیغمبر اوس ګوره توجه غواړم که ته په حق د الله پیغمبر نو جیب کې لاس ورکه یو اډوکی را بار که د اډوکی ولا ورکه وایي دا د کجوري اډوکی دی د اډوکی ته وکړه او که صوبایي پورې دا ونه شوه او هغې میوې ونیولې او زه په خپله د هغې نه میوه وخورم او ما ته یې خوږوالی محسوس شو نو کلمه ویم مسلمانېږم خنده یې ورپسې کوله یهودي و ځکه د ټولو نه دین ته زیات نقصان دا یهودو رسول دی ښه د ټولو نه زیات نقصان دین ته یهودو رسول او د ټولو نه عظیم کار یې په مسلمانانو کې کړی دی د ټولو نه عظیم کار یې موږ په مسلمانانو کې کړی دی ښه یهودیان دا د اسلام دشمنان دي دا زموږ د پیغمبر دشمنان دي د ټولو نه زیات تکالیف ځکه عبیده ابن جراح رضی الله تعالی عنه صحابي فرمای و یو ورځ د یهودو یو ورځ د صبحینه والا تر ماسپښینه پورې 143 انبیاء علل کړي زما محترم معاذ الله 143 انبیاء ځکه هر کلي ته به هغه وخت کې ځان هر یو کلي ته به ځان له پیغمبر راته نو د یهودو په یو ورځ باندې د صبحینه والا تر ماسپښینه پورې 143 انبیاء ذبح کړي چې د ټولو نه زیات نقصان اسلام ته یهودو رسول دی دا یهودي ما خبره کوله دا یهودي راغی نبی علیه السلام ته زه به الستا نبوت ومنم چې کله دا کجورې ورته رابار کړه اډوکې او دا اډوکې ته په ځمکه کې واچې او د دې نه ونه را پیدا شي او هغه ونه کجورې وکړي او هغه کجورې زه خولې ته واچوم نو ایمان به قبل خنده یې ورپسې کوله و چې دا پیغمبر په دې عوامو کې ذلیله شي معاذ الله چې رسوا شي چې سار راسم نو دا خو خلاف فطرت خبره ده چېرته کجوره صوبایي کې به راوخیږي او د هغه به غټ هم شي او بیا به کجورې مو کې خوږې به هم شي وایي دا نبي علیه السلام سره د صحابو د یهودي لاړ یو ځای مقرر کړي ځای ته وښیه اچوم بیا پکې زه توجه غواړم ډېره ناشنا خبره کوم چې ښه ډېره ناشنا خبره کوم ځای ته وښیه اچوم بیا پکې زه ځای ورته وښو نبي علیه السلام کجوره ګویا نبوت والا لاسونو باندې خښه کړه او خاورې پرې راښکلې توجه غواړم دا یهودي لاړه د ده ذهن کې دا خبره چې چېرته کجوره او چېرته صوبایي خو شیطان ورته یو وسوسه واچوله څه پته لګي پیغمبر وخیږي او دا ونه سار له راوخیږي څه پته لګي ځکه هغه یهودو ته هم پته وه ځکه د نبي علیه السلام چهره داسې وه چې ګویا چې کافرانو به ګویي ورکوله چې دا دروغجنه چهره نه ده د محمد رسول الله دا چهره دروغجنه دا نه ده وایي دا یهودي راغی د شپې راغی هغه ځای وکنسته او هغه هډوکې یې راویسته ډیوې ځان سره نیولې وه هډوکې یې راویسته جیب کې واچو کور ته یې بل ډیوانې وی اوس دې دپاره کجوره راوخیږي وایي چې صوبایي راغی ویې کتل د نبي علیه السلام دربار ته راغی نبي علیه السلام ته ویې خوښه نه چې هغه کجوره کومه چې تا کرلې ده چې ورشو کجورې دې وخورو خنده یې ورپسې کوله نبي علیه السلام یې خوښه مې درازه سره د صحابو یې روان کړ څه وینې عجیبه غوندې منظر دی چې یو کجوره ولاړه ده او میوې هم پخې کړي څوک سره سبحان الله ووایي یو کجوره ولاړه ده او میوې هم پخې کړي دي وایي دا نبي علیه السلام صحابي ورخېجو نو کجوره یې راوشو کوله نو د یهودي یې په خوله کې ورکړه نو چې د یهودي دا کجوره وخوړه نو عجیبه غوندې منظر و عجیبه غوندې منظر و وایي یاره جي عجیبه غوندې کار دی د کجوره کې خو اډوکې نشته کجوره کې خو اډوکې نشته بله راکړه بله وخوړه ویل چې په دې کې نشته د نبي اسلام مبارک ته زه حیران یم چې د دې کجورې نه اډوکې څه شو اډوکې خو تا بېګا د شپې کور ته وړې دی اډوکې پکې د کوم ځای نه راشي د هغې زمانې نه تر اوسه پورې هغه کجوره د مدینې په منورې په دغه کې هغه کجوره اوس هم خرڅېږي د هغې کجور نام درته ووایم چې څه نومې دی یا که ځان له سوکلی نه وارې چاته پته یي پکې چاته پکې پته شته چې څه نومې دی چاته د هغې کجورو نوم پته شته چې اډوکې پکې نه اوس هم د مدینې منورې د بازار د کجورو په بازار کې میلاویږي شته چاته پته د هغې نام سخل لیجي سخل سکر هم ورته وي سخل هم ورته وي بنا اډوکې والا کجورې هغه اوس هم الحمدلله د مدینې منورې په بازار کې خرڅېږي د یهودي چې دا کجورې وخوړې حضرت پوه نه شومه محمد رسول الله ورته څه دی خیال دی د الله رسول زه کلمه ویم صحابو ته وي سنو تاسو ګواه شئ چې دا پیغمبر حق پیغمبر دی الله تبارک وتعالی هغه یهودي د محمد رسول الله غلام که زما محترم نو خبره دې پورې کوم چې مو ته د سیرت د پیغمبر نه واقف نه یو